هغه ته هماغه زوړ سیسټم کوي چې A for apple او B for ball هغه والا سیسټم نه دی سر. نو دې کې موږ د ټولو مخکې خو زموږ د پلی ګروپ ماشوم دپاره مینرزم ډېر ضروري. ټیچرز ورته مینرز ښایي. مینرز مینز اخلاقیات ورته ښایي، د کیناستو د طریقه، د خوراک طریقه، د اوبه څښلو طریقه. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوی یم او ستاسو په خدمت کې د سپیرټ سکول نه حاضر یم، کوم چې په تنګي روډ باندې دی. وختن په وختن به ګرانو کتونکو زمونږ د تاسو سره ویډیوز راځي او د دغه سکول دغه معیار به درته پریکټیکلي درښایو. زما شاته تاسو په دغه پریم کې وینئ دا پلی ګروپ دی او د دغه سکول میډم سره به خبرې اترې کوو، هغوی به راسره خپله پیژنګلو کوي او د سپیرټ سکول لکه فرانچایز برانډ خبره کیږي، نو دا کوم برانډ دی یا د دې کومې خوبې دي دا به راسره شریکوي. ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. څه به وایې میډم په دې موقع باندې خپل تعارف راسره وکړو؟ السلام علیکم سر. زه د سپیرټ سکول سیسټم څه دی برانچ پرنسپل یم. زما خپل ایکسپیرینس چې کوم دی د ایکسپیرینس بیس باندې زه دلته اپوینټ کړی یم سر. او دا انسټیټیوټ ماته داسې ولګېد لږ اټریکټیو د دې د ایجوکیشن لږ ماته داسې ولګېد چې زما زړه وی چې زه دې ته لاړ شم، زه د دې سیسټم وګورم په خپله باندې، لکه چې دا د نورو سکولونو نه څنګه مختلفه دی. کم سکولونه کم سیسټم چې زمونږ په ملک کې زمونږ په صوبه کې رایج دي، نو دا د هغې نه لږ دې کې اختلاف راتله. نو ما وی چې زه دا سیسټم هم لږ دغه کړم، اپلای دې کې وکړم چې څنګه چل دی. نو الحمدلله ما ته سر دا موقع راکړله دلته او د خپل ایکسپیرینس بیس باندې. او سکول سیسټم چې کوم دی نو هغه خو زه ډېره زیاته د دې نه متاثره شوم د دې سیسټم نه، ځکه چې دې سیسټم کې موږ هغه څیزونه ښایو او هغه څه خو لیکېږي چې کوم مخکې ماشوم ته په پریکټیکل لایف کې په عملي زندګۍ کې ډېر زیات مدد ورکوي. لکه مثال په توګه باندې میډم دا خو تاسو متاثره شوې، والدین به څنګه متاثره کیږي یا والدین چې دې سکول ته راځي د خپلو بچو دپاره دا سکول خوښوي، نو د نورو سکولونو نه پکې کوم چینجز دي؟ سر بیسیکلی زمونږ چینجز چې کوم دي نو تاسو ته پته لګي چې زمونږ نن سبا په بورډ کې د نمبرو یو دوړ لګېدلی دی، منډې وخي بس 1000 کې نمبر 1000 کې دی راشي او 1100 کې دی راشي. دا اصل کې زمونږ د والدین زمونږ د خلکو یو غلط سوچ دی. نن سبا که تاسو وګورئ پوره دنیا چې کومه ده هغه په دې نمبرو باندې نه چلیږي. عمده واړه وي کوم چې بیا ټاپ وکړي په دې رټه سیسټم کې وچلیږي، رټې ولګوي او دونه نمبر واخلي. هغه واړه چې کوم هم دا کمپیټیټیو ایگزام وي، کوم داسې ټیسټ وي یا د انجینیرینګ یونیورسټۍ دپاره یا د میډیکل دپاره یا د هغې علاوه بل څه داسې امتحاني هغې کې دا واړه بیا پاتې شي وروستو. نو دی اصل خبره دا چې موږ هغه سیسټم نه ورکو. زموږ مین مقصد دا دی چې د دې سکول مین مقصد دا دی چې کنسپټ کلیر شي. کنسپټ مین چې د ماشوم ذهن چې کوم دی هغه موږ کولو کو، هغې ته موږ اکټیویټي زیات کوو، عملي کار په هغې باندې زیات کوو، که نه چې هغې پکې په خپله انوالو وي، شامل وي، هغې ذهني طور باندې هغې کې کار کوي، په خپله پریکټیکلي هغې کې کار په خپله کوي. رټه یا سیز ورکول او هغه یادول هغه هر یو کس کولی شي. د سپیرټ سکول ګروپ حوالې سره تاسو موږ ته ووایئ چې یاره د دې فیوچر کې یا د دې چې کوم شاخونه دي داسې؟ سر د سپیرټ سکول سیسټم خو یو برانډ دی، مطلب ماشاءالله په پورا پاکستان کې آل اوور کنټري دا د ډفرنٹ برانچز دي. تقریبا زمونږ د کالج برانچز چې کوم دي نو هغه سپیریئر ګروپ آف انډر مونږ کار کوو. هغه زمونږ سپیریئر کالج دی، د هغې تقریبا 300 پلس کې برانچز دي. بیا زمونږ دغه شانتي چې کوم دی میډیکل کالج هم شته دی. بیا د زمونږ چې کوم دی ایون د دې ګروپ خپل هاسپټل هم شته دی. د هغې نه علاوه چې کوم دي سکول برانچز په هر یو سټي کې هر یو ډسټرکټ کې به ایون تاسو د سپیرټ سکول سیسټم چې کوم دی نو برانچ ملاویږي. نو او د دې مین مقصد دې دپاره راغلی دی چې هغه کوالټي ایجوکیشن ورکوي، هغه اعلی معیار والا تعلیم ورکوي کوم چې په ډېر لوی لوی سکولونو کې لایک بیکن هاوس کې ورکړی کېږي یا سټي سکول سیسټم کې. هغه زموږ عام خلک چې کوم دي چې میډل کلاس خلک دي نو هغې نشي افورډ کولی. نو موږ هغه کوالټیټیو ایجوکیشن چې کوم دی د ماشوم له په کم پیسو کې ورکو. مین مقصد یې دا دی چې ټول ماشومان موږ ته، ټول پاپولیشن، ټول چې کوم عوام دي هغه موږ ته سیم وي ټول. ټیک شوه واړه چې هغه د دې عام ماشوم هم حق دی چې دا ایجوکیشن حاصله کړي. نو زموږ مین مقصد خو همدغه دی. او میډم لکه دا برانچز ما دا هم اورېدل چې یاره دې نه فارغه شي نو هغوی ته د جاب مواقع هم ورکړل کېږي، د دې د هسپتالونه داسې؟
او جی بالکل بالکل دا ګوره زمونږه ایون هاسپټل ما تاسو ته نوم واغشتلو د هاسپټل ما تاسو ته وویل لکه که څوک میډیکل کې شوق لري او هغوی خپل ټیسټونه کلیر کړي کوم چې دا کمپیټیټیو ایگزام د هغې دپاره وي هغه کلیر کړي نو موږ دا اپرچونټي موقع ورکوو میډیکل کالج ته ایون چې زمونږ د سپیریئر ګروپ اف کالجز خپل کنسلټنټ بار دي نو که هایر سټډیز دپاره فردر څوک تلل غواړي نو هغې موږ چې کوم دی فیسیلیټیټ کوو د سپیریئر ګروپ اف کالجز هغې فیسیلیټیټ کوي او هغه واړه هغه ماشومان چې کوم اعلی تعلیم دپاره بهر تلل غواړي هغوی ته هم سهولیات ورکوي. صحیح میډم له ما شاته ماشومان ناست دي پلی ګروپ دی که نه او دا میډمانو ته سکول ته والدین ته دا یو غټ چیلنجز وي نو د دې ماشوم دپاره ستاسو څه طریقه کار وي؟ سر ګوره ما تاسو ته پهله ووایي چې زمونږ زیات تر چې کوم ایجوکیشن سیسټم دی هغه دا رټې والا نه دی یا بس ریډینګ وشو ختم شو موږ ماشوم باندې اکټیویټیز کوو ځکه چې کوم کار ماشوم پریکټیکلی په خپله کوي هغه زیات زر پک کوي هغه کار هغه زیات زر پک کوي په نسبت د دې نه چې هغه باندې تاسو ریډینګ کوئ او رټه کوئ او بس هغه ته هماغه زوړ سیسټم کوي چې A فور ایپل او B فور بال هغه والا سیسټم نه دی سر نو دې کې موږ د ټولو مخکې خو زموږ د پلی ګروپ ماشوم دپاره مینرزم ډېر ضروري ټیچرز ورته مینرز ښایي مینرز مینز اخلاقیات ورته ښایي د کیناستو د طریقه د خوراک طریقه د اوبه څښلو طریقه د هغې نه علاوه ملاوېدو طریقه چا سره به ملاویږي څنګه لکه د مشر عزت د کشر دا ټول مینرز کې راځي او دا هم د دې ایج نه د دې عمر نه موږ ماشوم ته ښایو دې نه علاوه د دې مختلف اکټیویټیز وي زیات تر د دې اکټیویټیز دي موږ دې له ښه زبردست اکټیویټي روم تیار کړی دی نو دې موږ لکه موږ چې دې ته میتھس ښایو 1+1 2 نو زموږ مین مقصد دی چې دې موږ هغه اکټیویټي روم ته بوځو هلته دې ته پوره ډیجټس جوړ شوي وي پوره هغه پروګرام جوړ شوي وي هغه بیټس جوړ شوي وي هغه بیټس دې په خپلو کې میلاوي 1+1 دې ته په خپل اټومیټیکلی پته ولګي چې دا 2 راځي. صحیح خو میډم زما سوال دا وکړه لکه اوس ماشوم چې سکول ته راځي نو سکول ورته بوخ کاري لکه د دې وایي چې به جیل ته ملیږي نو دغه وي هغه بعضې میډمانې داسې وي چې هغه د کور نه غوسه راغلي وي په ماشوم باندې دباو وکړي نو هغه ماشوم مجال شته چې سهار سکول ته راځي نو په جړه راځي نو دلته کې چې ماشوم راځي نو داسې واقعیت ته مخې ته راځي یا په جړه راځي نو هغې لپاره تاسو څه طریقه کار استعمال سر دا خو دغه خبره ده که نه بنیادي چې یو ماشوم پهله ځل د کور نه روځي او 4-5 غنټو دپاره بهر ځي نو جاړي سټارټینګ ورځو کې موږ ته دا ایشوز وي الحمدلله میاشت کې دننه کور شي زموږ دا مسلې ځکه چې موږ ورته تاسو ته ما وویل موږ دې ته د گیمز مواقع ډېرې زیاتې ورکوو چې ماشوم به وشي باري وباسي گیمز پې وکړي گیمز دپاره موږ سره ډفرنټ ټایپ جولې شته سوینګز وغیره شته دی د هغې نه علاوه موږ دې ته LED لګولې ده په دغه کې په اکټیویټي روم کې کارټون ورته ولګو پویم ورته ولګو د دې نه ورډ سره ریلیټډ پویم ولګو فزیکل اکټیویټیز پې سره ډېر زیات وکړو بهر یې رو باسولو د دې په خپل کورس کې هم زموږ زیاتره اکټیویټي شامل دي که نه هغه چې پې وکړو نو هغه دې ته یو گیم ښکاري دي انټرټین کېږي د هغې نه دې ډېر زیات خوشحالي نو په خپل د دې زړه کېږي نو موږ سره داسې د جړا دا کیسز ډېر کم راځي هغه موږ اوورکم کو په هفته 2 هفته کې موږ سره اوورکم شي هغه څیزونه او بیا زموږ ماشومان ماشاءالله ښه په خوشحالۍ باندې راځي د دین حوالې سره جي سپږی دین جی هغې باندې خو زموږ سره ډېر زیات فوکس دی دین طرف ته ظاهر ده پهله زموږ سټارټینګ ټایم چې کوم دی د اسمبلی نه بعد د ناظرې پیریډ وي او ناظره مست ده د ماشومانو دپاره د ټولو تقریبا 25-30 منټ زموږ د ناظرې کلاس وي نو ناظره د دې موږ ته د هیډ آفس نه هم راځي او موږ خپل هم لکه کلمې شوې د بیت الخلا جانې کې دعا واشروم ته د تلو دعا شوه د کور نه د وتو دوا شوه د خوراکو دوا شوه دا خو ضرور وله ورځي بیا هغې نه علاوه درود شریف موږ ایون چې سر زموږ چټي کېږي نو چټي زموږ یو 2 بیله کېږي نو یو د چټۍ 10 منټ پهله بیلو شي د یوه نیمه چټي نو 1:20 باندې هغه 10 منټ زموږ ټول واړه د پوره سکول سره د دې وړو درود شریف وي 10 منټه او د هغې نه بس بیا د هغې چټي کېږي نو موږ دې طرف ته ډېر زیات فوکس کوو باقاعده ناظره دې ته خامخا په فرست پیریډ کې د ناظرې بیل پیریډ یې هغه ورته کېږي میډم دا تو ستاسو خو داخلو یو خپل ټیم وي که نه او د پلی ګروپ خو دلته کې داخلي به سر وخت رواني او سر پلی ګروپ داسې کاري چې زموږ خو داخلې الریډي بس مارچ کې کېږي سیشن چې زموږ سټارټ کېږي خدای چې بیا ماشوم پورې موږ ډیپینډ کوو که نه ماشوم ته ګورو هر ټایم خو داخله لکه تاسو ته پته ده نه شو موږ ورکولی که زموږ ماشوم موږ وګورو چې او یو ماشوم دی هغه ذهین دی کول والا دی لکه ایکټیو دی تیز دی او میډ اف د ایئر هغه موږ سره راتلل غواړي او د هغې پیرنټس موږ ته ډېر زیات التجا وکړي نو موږ ماشوم نه څه ټیسټ وغیره واخلو وربل اورل ټیسټ ته واخلو لکه د هغې نه زباني او ماشوم اکټیو موږ ته ولګي چې او دا کول والا دی دا میډ کې هم کور کولی شي نو بیا هله موږ ایډمیشن ورکوو ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو زما شاته د ماشومانو د خاموشي دا تربیت دی صرف مې ورته پریکټیکلي دا ښودل چې زه په پلی ګروپ کې ناست یم کم کې چې هغه ابتدایي ماشوم هغه راځي په مارچ کې داخلي رواني
بالکل راتلی شي پلی ګروپ کې چې کوم دی هر وخت خو دې دپاره بوکینګ رواني ده چارسده کې یو داسې اداره ده ما امجد صاحب دلته کې ایم ډي دی نو هغه ته ما خبره کوله چې تاسو پرچار نه کوئ دا زه غواړم د خپل طرفه چې کوم دی د خپل 400 والو ته یو خوشخبري ورکوم چې دلته کې یو داسې تعلیمي اداره هم شته چې هغه د سپیرټ په نوم باندې ده ماشوم تعداد چې کوم دی بس په دغه تعداد کې ساتي او بعضو کې 15 او 14 نه زیات ماشوم چې کوم دی نه بل میډمان چې دي الله کوالیفاید دي او د میاندو خویاندو په هغه طریقه باندې دغه بچیان چې کوم دي هغه مستفید کوي نو بالکل راتلی شي دغه نمبر دي په دې باندې رابطه کولی شي او په دغه سکول کې خو خپل بچي داخلوي د خپلو بچو مستقبل روښانه کوي روشن کوي بل ګرانو کتونکو دلته سوپیریر کالج چې هغې کې دا تعداد په یو کال کې چې کوم دی نو هغه بیا کور که سجاد خان تورنزی چې هغوی هغه دلته چلی یو دا کشر رور دی زه به انشاءالله ډېر زر ده امجد سره په دغه کم عمرۍ کې چې هغه دا کم کامیابي ترلاسه کړی هغه سره به زما انټرویو راځي نو خپل بچي داخلولی شي میډم له به بیا تکلیف ورکو بیا به تکلیف ورکو بیا به ورسره خبرې کوو په نورو کلاسونو باندې خو هم هر کلاس دلته کې یو خپله چې کومه ده نو سبق اندوز ویډیو ورکوي نو په هغې باندې خبرې کوو ډېره